كل نفس ذائقة الموت. دې خبره کې د دنیا ټول انسانان متفق دي چې مرګ شته په دنیا کې. یو سړی هم په دنیا کې تر اوسه پورې دا مثال نسی ورکولی چې یو سړي دې له مرګ څخه انکار کړی. نو مال هغه کفار چې الله تعالی په وحدانیت نه مني هغه هم د دې قائل دي، پر دې باندې عقیده جوړه ده چې په دنیا کې به خامخا پر موږ باندې مرګ راځي. داسې هغه کسان چې هغه رسول الله نه مني، هغه صحابه کرام نه مني او د دین له نورو اوامرو څخه منکر دي، د هغو خو بیا په طریقې اولا باندې دا عقیده ده چې مرګ په دنیا کې شته. اوس چې په دنیا کې مرګ شته او له مرګه وروسته زموږ ستاسو عقیده دا ده چې د دې ژوند پوښتنه بیا کېږي، د دې هر منټ د هر سکند پوښتنه کېږي. نو زموږ ستاسو پر خبرو باندې هم یو ټیپینګ شروع دی. الله تعالی یو داسې مخلوق شینولی دی چې هغه راسته طرف ته هم ناست دی، چپه طرف ته هم ناست دی. له هغو سره داسې قلمونه ورسره دي چې هغه قلم هېڅکله نه وچېږي. ما او تا ته بیا موقع نه راکوي چې ما او تا یو ګناه وکړو او هلته په رجسټر کې ځای نه وي. د هغې صفحې هم ډېرې پراخې دي او د هغو قلمونه هم له وچېدو څخه وتلي دي. دا مخلوق ناست دی پر چپه او راسته اوږه باندې. هغه څه لیکي؟ هغه زما او ستا د دې مختصرې زندګۍ حالات لیکي. ما او تا که په هر حال کې یو، که مو انسانان ویني که مو نه ویني، که په بازار کې یو که په مسجد کې یو، که په کور کې یو که له همسایه سره، له هر چا سره چې زما او ستا زندګي تېرېږي دغه کسان له ما او تا سره ملګري دي. او دا داسې مخلوق دی چې الله تعالی د اسمانو او د مځکې، د دریابو، د جنت او د جهنم ټول کارونه الله تعالی و دغو ته سپارلي. او داسې مخلوق دی چې الله تعالی په هر شي باندې امر کړی دی. هغو د الله تعالی په امر کې یوه ذره نافرماني هم نه ده کړې. نو زموږ ستاسو پر چپه او راسته اوږه باندې الله تعالی هغه مخلوق چې د ملائکو په نامه باندې دی الله تعالی دا مقرر کړي. دا زما او ستا د زندګي حالات لیکي. تر دې را دې خواته الله تعالی په قرآن کې اعلان کوي یومئذ تحدث اخبارها. زموږ ستاسو پر د زندګي پر اعمالو باندې هغه که ښه اعمال دي که بد اعمال دي په ورځ د قیامت به مځکه هم ګواهي ورکوي. هغه مځکه به خبرې شروع کړي سپرما یې دا عمل کړی دی، دا یې کړی دی، دا یې کړی دی. نو که نیک عمل سوی هغه د نیکو شاهدي ورکوي، تا به جنت ته رسوي. او که د بدو عمل سوی هغه به بیا د بدو شاهدي ورکوي، تا به له جنت څخه راګرځي. او بل الله تعالی په قرآن کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم. الله تعالی به په ورځ د قیامت د انسان په خولو باندې مهر ولګوي. وتکلمنا ایدیهم، لاس به خبرې شروع کړي. وارجلهم، او د انسان پښې به خبرې شروع کړي چې په لاس باندې انسان کوم عمل کړی. الله تعالی چې په دې قدرت لري چې په ژبه باندې خبرې کوي سي، الله تعالی په دې هم قدرت لري چې په ګوتو باندې خبرې شروع کړي. او داسې الله تعالی په پښو باندې خبرې شروع کړي. نو د انسان په جوارحو کې هغه که سترګه ده که غوږ ده که لاس ده که پښه ده، د انسان د بدن هر جز به په ورځ د قیامت باندې خبرې کوي. هغه به د نیکو شاهدي مور کوي او د بدو شاهدي به مور کوي. او داسې چې الله تعالی دغه ملائکه مقررې کړي دا به هم د قیامت په ورځ باندې الله تعالی و حضور ته هغه رجسټر پیش کړي. زما خپله ډیوټي ادا کړه، د داسې څومره زندګي و تر هغه وخته ورسره وم، دغه څه مې لیکلي دي دا یې کړي. نو هغه د نیکیو رجسټران به هم پیش دي او د بدیو رجسټران به هم پیش دي. لیکن د الله تعالی له موږ تاسو سره څومره غټ احسان دی. دلته چې کوم مخلوق شینولی دی، پر راسته طرف باندې چې کومه ملکه ناسته ده، الله تعالی و هغې ته دا امر کړی دی چې کله زما بنده صرف د یو نیکي اراده وکړي فورا یې نیکي لیکه. خالی اراده یې وکړه نیکي یې کړې نه ده، کول به بیا وروسته را روان وي. چې اراده یې وکړه په اراده باندې م یوه نیکي ولیکه بس. ګوره کار یې تر اوسه پورې نه دی کړی، لیکن خالی په اراده نیکي ولیکل شوله. نو الله تعالی په دې ملائکو کې دغه د راستې طرفې چې کومه پر راسته اوږه باندې چې کومه ملکه ناسته ده هغې ته دا ویلي دي چې کله بنده اراده د نیکۍ وکړي ویلي
لیکن پر چپه طرف باندې چې کومه ملکه ناسته ده هغې ته څه وایي وایي چې کله انسان د ګناه اراده وکړي د ګناه په اراده باندې و ده ته چیش مه لیکه ګناه مه لیکه د ګناه په اراده باندې ده ته ګناه مه لیکئ دا د الله تعالی څومره غټه مهرباني ده بیا چې کله دی ګناه وکړي تر ګناه وروسته هم ورته وایي اوس یې هم مه لیکه اوس هم ده ته یو څه وخت ورکړه دی به ماپښین توبه وکاږي دی به مازدیګر توبه وکاږي دی به سبا توبه وکاږي تر ګناه کولو وروسته یې هم ګناه نه لیکي چې کله دی دومره غافله سي یو خو یې ګناه وکړه الله یې ناراضه کړو تر هغه وروسته پر ګناه باندې یې ډېر ټیم هم واخیستی حتی پر هغه ګناه باندې توبه نه وکښله هغه توبه هم ځینې یې رسوله دا ګناه یې بد کار هم نه وبلی له هغه وروسته بیا ملکه راولاړ سي ګناه ولي نو زموږ ستاسو پر ګناهو باندې زموږ ستاسو پر ټولو اعمالو باندې زموږ ستاسو پر ارادو باندې هم الله تعالی خبر دی او الله تعالی پر دې باندې برای راست زموږ ستاسو دپاره شاهدان هم پیښوي داسې نه د شاهدانو خو ضرورت نه و لیکن انسان بیا ملامتوي په دې شانو باندې خو الله تعالی په خپله هم علم لري ملائکو ته څه ضرورت دی مځکې ته څه ضرورت دی لاسو پښو ته څه ضرورت دی چې ګواهي ورکوي دا صرف د دې دپاره کوي چې بیا تا ملامت کړي الله تعالی ظالم نه دی نو تاسې ملامتوي په لاس به دې هم ملامت کړي په پښه به دې هم ملامت کړي په سترګه به دې هم ملامت کړي په مځکه به دې هم ملامت کړي په ملائکو به دې هم ملامت کړي ته چې ملامت شوې بیا به الله تعالی و تا ته عذاب درکړي